پنځلسم د شعبان به کلی مطلب دا چې شب برات به کلی په دې شپه باندې کومه وظیفه د ټولو وظیفو نه ډیره زیاته پاورفل او بهترینه ده او درېیمه خبر دا چې په دې شپه باندې کمې دعاګانې موږ د الله پاک نه وغواړو چې الله پاک قبول کړي او د هغې په وجه باندې زموږ تقدیر زموږ قسمت الله پاک دا بدل کړي محترمو پنځلسم د شعبان د ډیره زیاته د برکت والا شپه ده ډیره زیاته د عظمت والا شپه ده داسې ناشنا شپه چې په دې باندې انسان بندګي کوي الله پاک د انسان نه محترمو دا راضي کیږي د هغې مکمل طریقه مکمل ډیټیل تاسو ته پر کلیپ کې دا وایم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجتونه پوره کړي الله پاک دې زمونږ استاد ټول مشکلات دا ختم کړي ستاسو په زړونو چې کوم ارمانونه دي الله پاک دې دغه پوره کړي محترم نن چې کوم زمونږ ویډیو دا کوم کلیپ دی کوم وظیفه را دا د پنځلسم شعبان حواله سره ده ډېر خلک تپوسونه کوي چې پنځلسم د شعبان دا به کله دا شپه به کله شروع کیږي کله به دا ختمیږي او دغه رنګې په دې شپه باندې کومه وظیفه د ټولو وظیفو سرداره ده کومه وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده او درېیمه خبره ده چې په دې شپه کې دعاګانې وکړو چې کومې دعاګانې وکړو یاد ساتئ محترمو د شب برات چې کوم فضیلت دی د لسو صحابه کرامو نه محترمو دا نقل دی او صحابه کرام په دور کې هم د دې شپې خلکو ډیر زیات محترمو اهتمام وکړو ډیر زیاته اعلی ډیر زیاته برکت ولا شپه ځکه چې په شپه باندې الله پاک پرشتو ته د پوره کال ډیوټي دا حواله کوي چې ته دا لیست والا او روان پنځلسم شعبان پورې پلان کې سړی به داسې سوري پلان کې به دا غوندي پلان کې ودونه خوراک کوي بیا به دونه پیسې ګټي پوره د هر یو سیز لیست الله پاک پرشتو لور کی یاد ساته محترمو کو چرتا زمنګ استادو لیست کې په هغه کې الله پاک خوراک کم لیکلي یا به کې پیسې کم لیکلي سا ضرورت سیوا دي نو په دغه شپه باندې ته بندگی د الله پاک کې دې ش الله پاک سره تقدیر بدل کی الله پاک سره تقدیر را بدل کی نور څه پکې ولیکي بهترین نه بهتر څه پکې ولیکي دغه رنګ دغه کال سره پر یو قسم لا نحوست والی نو که ته وظیفه کې دغه شپه باندې په دغه شپه باندې ته الله پاک ته وجاړي د خپل تقدیر د بدلیدو کوشش وکړي سوال وکړي ان شاء الله عزیز الله پاک محترم لازما دا قبلې زمونږ چې کوم بیا سوالو شب برات بکلی نو پاکستان کې 14 فروری باندې په 13 فروری د زیارت په ورځ د ماهام د مانځنه بعد د شب برات دا ټیم دا محترم شروع کیږي او دا رنګ د صبح صادق پورې دا ټیم دا وی نو په دې درمیان کې کوچا بندگی د شپې وکړه الله پاک بوته د شب برات ثواب دا ورکړي پرېشپه کې وظیفه کو سو کو درې پیری سورۃ یاسین وای درې پیری سورۃ یاسین پکې وای الله پاک ول انسان ته رزق ورکړي ډیر زیات به انتها رزق ورکړي او دوی خبر دا چې درې پیری کو سو سورۃ یاسین وای نو الله پاک ول انسان ته عمر دا ډیر زیات ورکړي او کو سو درې پیری سورۃ یاسین وای چې سمرا ناګهانی آفات دی الله پاک به انسان د هغې نه محفوظ وساتي نو دلته کې موږ سره درې خبرې شولې یو الله پاک له رزق ورکړي نو پر رزق کې کاروبار هم راځي پرې کې خوراک هم راځي پرې کې دولت هم راځي پیسې هم پکې راځي کور هم پکې راځي او دویم خبر دا چې د هغې هر یو سړی وږی دی چې الله پاک به د انسان ته عمر ورکړي او ډېر زیات به انتها عمر بوله ورکړي او دغه رنګې درېیمه پیدا دا چې ناګهاني سن آفات دي د هغې نه به ته بالکل د محفوظ وي بعضې وخت کې انسان داسې وي چې ډیوټۍ له لاړ شي یا لاړ شي دیاړۍ له یا بله څه مسالې نو کور کې اور لګي
یا چت را پریوزي یا ماشوم چرته ګاډي وهي نو 200 قسمه خبرې دي نو چې کوم سړی سورت یاسین وای ان شاء الله العزیز ناګهانه سن آپاد دي د هغې نه به الله پاک منې د دې سره سره چې موږ استغفار 314 پیری استغفار غواړو 314 پیری دا منګه استغفار وایو استغفر الله استغفر الله خپ آرام سره کچا سره ټایم نورم ډیری نو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا غرنګ دعا وسه غواړو په دې شپه باندې مکمه دعا د الله پاک نه غواړو نو الله پاک په خپل وای الله پاک په خپل وای چې زه دنیاي اسمان در کوزېګم په دې شپه باندې کو زمانه بهانه غواړي مانه بهانه غواړه زتا ته بهانه کوم په دې شپه باندې کته زمانه رزق غواړي نو رزق غواړه تعالی رزق دا در کومه پر شپه باندې کته بهانه غواړي رزق غواړي دراز عمر غواړي چې سم غواړي زمانہ وی غواړه چې در کوم دلا نو په دې شپه باندې محترم الله پاک د جهنم نه ډیر هلکا د آزادۍ نو کوشش کو چې ویډیو مخکم شیر کو وظیفه په خپل مو کو ان شاء الله العزیز الله پاک به زموږ استاد تقدیر د بلازم بدلی الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته